السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د وکیل نن عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوه دی او کم الزامات او کم پراپګاندا چې عمران خان پسې لفافه صحافیانو په میډیا باندې جوړولې چې عمران خان انارو غواړي، عمران خان بل وطن لتل غواړي، عمران خان مافیان غواړي، نو دا غي کمپلیټلی تردید عمران خان کړی دی او یو دو ټوک پیغام چې کوم دی د جیل نه عمران خان جاری کړی دی. اسه پیغام دی به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. د عمران خان او د عمران خان وکیل خپلو کې کومې خبرې شوې دي به سره کمپلیټ شری کوم دی. نه علاوه اسلام آباد های کورټ نن چودھری پرویز الہی 3 MP تحت کې رها کړی دی. پاغه باندې به هم لګ ډیر اپډیټ تاسو سره شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول په لخوا راځو د عمران خان او د عمران خان د وکیل ملاقات حواله سره. د عمران خان وکیل نن عمران خان سره ملاقات شو. په دغه ملاقات کې خپل وکیل د عمران خان نه تاسو کړو چې خان صاحب په میډیا خدا خبره ډیر زور او شور سره روانه ده چې عمران خان مافیان غواړي او بهر ملک لا تلل غواړي، ډیل کول غواړي، کمپرومایز کول غواړي، ډیل له تیار شوی دی، مافیان غواړي. نو دې حواله سره عمران خان ډیر زیات حیران شو چې کله عمران خان د خپل وکیل نه دا خبره وړي ده او د ټوک جواب خپل وکیل ته ورکو چې زما دا پیغام عوامو ته ورسو چې نه زما جایداد بهر ملک شته او نه زما بانک بیلنس بهر ملک شته او نه زما کاروبار په بهر ملک شته. زما زندگی او زما مرګ چې کوم دی هغه په دې وطن کې په پاکستان کې دی او زه خپل قوم د پاره حقيقي ازادۍ د پاره جنگيږم. کچري ما ډیل کول او کچري ما مافیان غوسته او کچري زبل وطن لتلم نو ما به یو ورځ هم جیل کې نه وته راکړي. زه دغه ډیلونه مال را جیل نه مخ کې هم افر شیو. کچري ما دغه ډیلونه قبلون نو زما بنن جیل کې دار ورځ نه وي. زه په خواته ما په خوا دغه ډیلونه قبول کړی او د عيش شر زندگی به په بهر ملکونو کې تیروله. مله د هیڅ کمې نشته. خو زه چې لګیم د خپل غریب عوام د پر لګیم د ازادۍ جنگ لړاوم د ما چې په جیل کې یو میاشت راکا دا صرف د هغه عوامو د پاره چې کم عوام غریب عوام دي، چې کم مالدار عوام دي، کم سیاسي خلک دي. نه خو ولې خپل جنونه په لندن کې ترې دا چې دلته په جیل کې داسې جون تیروم لګیم نو دا د غریب عوام د پاره او بل د آئین د بالادستۍ د پاره چې د مونږ په آئین چې د مونږ کم قانون دی چې هغه د مونږ په ملک نافذ شي د پاره زلګیم او جیل کې پزان باندې سخت تیروم کې نیماله د هیڅ کمې نشته. زه هر دې کې خپل ځان برابرول شم، هر دې کې خپل سیټ اپ کول شم، هر دې کې زه ځان حق دغه کول شم. هر څه پرې د موي کې صرف د کرکټ کمنټري له هم زم نو په کمنټري کې زم په عربونو روپۍ ګټل شم. هر څه پرې د هر څه پرې د ټول بزنسونه کې زه پرې دم صرف د کرکټ د کمنټري لم کې نه نو زه دومره پیسې ګټل شم چې تاسو خیال او خاطر کې ومني. خو دا چې په جیل کې ناشته ما دا زړه چا د پاره ناشته ما او د خپل وطن د پاره د حقيقي ازادۍ د پاره جنگيږم. جی زما فایټ به د آئین بحالۍ د پاره جاری وي. جدار عمران خان پیغام جاری کړی چې زما فایټ به د آئین د بحالۍ پورې جاری وي. بل دا عمران خان دا هم ویلي چې ما تر اوسه جیل کې چانه مافیان نه دي غوستي او نه می ډیل کړی دی او دا کم خبرونه چې بهر چلی دا ټول دروغ دي کې هیڅ قسم ریالټي نشته، هیڅ قسم حقیقت نشته دی. عمران خان چې د خپل وکیل دغه خبرې اورېدې نو یقینا خفه هم شو، غوسه هم شو چې مطلب زه په جیل کې پزان سخت دروم جیل کې په ما ستیریږي او بهر میډیا لفافه صحافیان او دغه منافق خلک چې کوم دي د کومه پراپګاندا کوي. بل اسلام آباد های کورټ نن چودھری پرویز الہی 3 MP تحت کې رهایی منزور کړی ده. د چودھری پرویز الہی وکیل های کورټ کې ډیر زبردست دایل پیش ک چون کې یو ځل چودھری پرویز الہی رها کړل شو خو دا رهایی نه پس دوباره هغه مطلب ارست کړل شو او غیر قانوني دغه ارست گرفتاری شو چې په هغه باندې جج هم اکشن اخیستل. توهین عدالت کیس د DG اسلام آباد باندې مطلب لګول دي چې تاسو ولی چودھری پرویز الہی بغیر د وارنټ بغیر د آرډر نه گرفتارولو چون کې جج ولوي چې ما حکم وکړ چې د صحیح سلامت کوړته ورسوي او تاسو په لار گرفتار کړو نو په هغه باندې بیا یو کیس روان دي او جج د چودھری پرویز الہی گرفتاری کل عدم قرار کړی دی. دا کوم غیر قانوني گرفتاری چې دا شی و نو تر اوسه پورې دا اپډیټ سو ډیر زیات مننه جی. والسلام.